نو التم تنوي ترى سره متفق جنا د تو په سفر کې شوی نو څنګه پیغمبر حلال الله سره کوي صرف دا لیکن لا جواب نشي پیدا کول اسمه تزوجه هو حلال سب تاریخ کا ورسین تزوجه هو حلال تو مدینہ کې تړلې لټی کا حلال کو مکه کې تړلې وایا نو دا عمرې نه پس به تړلې حلال دی کو واپس سفر کې تړلې نو ټیک شو بیا حلال لیکن ترا سره باندې کې د تو په سفر کې بسره کې نکاح تړلې لا نو پیغمبر سي حلال او کته چې پیغمبر به حرام نه تړلې کنه نو څنګه نه تړي میقات مخکې مقرر څنګه نه تړي تم را سره متفق دي چې عمرې لذي او احرام نه تړي نو جنایت کوي دم کوي تاریخ دا وګورئ تاسو د امام صاحب مسلک پتا وایي نو ټول کې شی دا کړه سره متفق دي ظریف کې شی به ظریف خو د میقات نه تک نه مکی مکرمه ته 10 کیلومتر راکړي میقات مدینه ته په 1 کیلومتر راکړي نو دی وایي چې نه کړه اثر کې او کار دی کنه هغه څه خبر ده هغه داري چې پیغمبر مبارک کوم کس دی غلې دی رسول الله مبارک چې کوم کس دی غلې دی نو هغه وایي چې تزوجه هو حلال او فلان کې صحابي وي تزوجه هو د میمونه خړی وایي چې تزوجه هو حلال نو لم التمد لتکا او تزوج په معنا د واده کم کړه نکاح ویل دی تزوج په معنا راځي د واده وکړه چې د واده بیا وروسته په واپس سفر کې شوی دی په مشارف کې او زماده پر بل مویل سره یو ما ولا مثبت دی بل دا تاریخي واقعه او دریم سری دریم عباس او ابن عباس وایي چې محرم او دا خبره دلیل دی ولې دلیل دی کته چې یزید ابن اسم میزا استاد یو ما پلان کې میزا استاد ټیک شو پیغمبر مبارک د مدینه نه یو کس ورولې بی میموری ته اطلاع ورور کړي زو سره نکاح کول غواړم څنګه وکړم هغه وخت پیغمبر حلال او چې استاد یې ٹھیک شو استاد چې ورغی میمونی حضرت عباس د ایسو د حضرت میمونی ساندو د خو خاون هغه وکیل کو هغه دا وخت په مکه کې وغیرہ هجرت نو کړ هغه هجرت نو کړي کوم ځای کې په مکه کې نو حضرت عباس ته وی ته د ما وکیل شو د نکاح نو عباس دا او په شریف کې د رسول الله مبارک استقبال وکړ ابن عباس وسره بلکې ابن عباس نه تیر وته ابن عباس نشته دا دی لا او په کوم ځای کې وسره استقبال وکړ تیر وته ابن عباس په هجرت نه لري کاله مخکې پیدا دي نو دی ورغی یا بس کوم ځای کې استقبال وکړ په شریف کې نو چې شریف کې استقبال وکړ د میمونې د نکاح وکیل مو نو نکاح وتړه نو زیات خبر بسو کې عباس او المحرم او ابن عباس بیا د پلان نه نقل کوي نو دا قول بدیات حجت نو دی وجه امام بخاری دلته میلان مسلک د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته امر ابن عباس يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم تزوج وهو محرم بس دلیل دی چې ابن عباس په دې موقع نو د هجرت تدریک علاوه کې پیدا نو دی به خامخا د چانه نقل کوي یا د ترور لا د میمونې نه او یا به چانه نقل کوي د خپل پلار نه به نقل کوي نو قول حجت شو دا د ماده او دا هغه روایت چې کوم ځای کې راځي چې تزوج هو حلال په معنا رچا هو اخلما دا واده هو نو کته ویلو کار وکړه تزوج هو حلال نسوا حلال چې نکاح او تزوج هو واده په حال د محرم کې نو ګولې شي دا چې واده په محرم کې کته هغه معنا هغه نکاح والے دا نو امکان نه لري ول قياس انما مؤيد دی څه اته لګول حرام دي شرع جایز ده یا ده اته جایز دي اته ویلا جما حرام ده غشتلې سدي جایز دي ګردلې جما اغشتل حرام دی وایا اغشتل نو خل سره جما حرام ده نکاح جایز شو کنه دغه یو خبره به وکما خلاف الاولا وته ویمه چې ډېر مې تانګیا ده وته ډېر مې تانګیا ده وته ویمه او پیغمبر مبارک کړه خلاف الاولا باندې وساته له امت عمل کړي ځکه چې وایي اسنه چې نکاح کو چې دبل مام جوړ نشي نو خلاف الاولا وته وایي وړې په مته کومه خبره مضبوطه ده تا وړې دوه سر پسې ښه دا
دنیا اډانګې کنه امام صاحب نه نشي ګټلې مخکې دا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح فقد اخيرا وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال نکاح متعین په دې همزان کوي کا زیات تفصیل په دې مسلو کې په دې ټولو کې په تلمیذي کې راځي ان شاء الله ورته بعض چیزونه خاصات په کې باندې ټکی پرېدا چې وخت ضایع نشي نکاح متعین متعین ته وایي ځان په پیګو متعین یوا معنا لغویه څه ده اصطلاحیه څه دویم د متعین او د نکاح موقت فرق سره دریم دا چې د متعین د حرمت تاریخ سره څلورم دا چې د کې نصوص او میاس کې تعارض دی دا غي د فصیل دا نو سپیکا می متعب په لغت کې نفي دا وایي ومن تمتع بالعمره الى الحج تمتع معنا نفي واحد او په اصطلاح کې څه دا وایي په اصطلاح کې یو خدای په خپل عقد کې داخلول دي د پاره د ایام مخصوصه فعوض تزوج المرأة لأيام مخصوصة تزوج المرأة لأيام مخصوصة أيام مخصوصة ولا بعقد مخصوص غير لها بعوض يعطى لها تزوج المرأة لأيام مخصوصة خذا تزوج المرأة لأيام مخصوصة بعقد مخصوص ذكر يوم عقد مخصوصة بعوض يعطى لها عوض لها جامع ورکی بعوض کی نقد روپے ورکی وتزوج المرأة لأيام مخصوصة كأيام مخصوصة نو نبي أبو متعلم أو عقد مخصوص تشيري عقد مخصوص کے بدل نکاح او تزوج لفظ لی ممتعین باب باستعمالی اتمتع من کے بقضاء ثلاثة أيام ممتعین اتمتع من کے تمتعت من کے ممتعین والا باب باستعمالی کہ تزوج لفظ استعمال شو تزوج او درې ورځې وسره کړې دې ته نکاح موقت وایي بیا متعلق شو نه پېښې پکې کله په دې استعمال کو د تزوج استعمال کو تزوج تو کې سره کې ثلاثه ایام نو بیا بس شي مولانا بیا نکاح موقت شو بیا متعلق شو او د نکاح موقت او د متعین منځ کې فرق سره د تبعیضات پیدا متعین کی ممتعین لفظ استعمالی کی نکاح موقت کے تزوج اور نکاح لفظ استعمالی دواروں کے عوض دواروں کے تخصیص تمودید تعین تمودید حکم ایسا دے امام محمد سے نکاح موقت جائز گیا گناہ گنی اسر اغوی چی بس نکاح صحیح شوا اور شرط فاسد لغو شوا لفظ نکاح ویلی شوا لفظ جاری د نکاح گواهان دی پکې نکاح موقت کې بل لفظ نکاح او گواهان دی نکاح موقت کې بل لفظ نکاح څه به گواهان دی نو نکاح صحیح شو او دا شرط فاسد چې دا مدد الله څه شو لغو شو او دا چې کوم عوض دی هغه لا موجود هغه په دې باندې مثال دی کوم عوض دی ویلو امس شو لغو شو چې لازم شو باندې مثال لازم امام محمد سے او ای جماهیر وینا نکاح موقت متعلق او بتاوی چې دما قانون خودو چې نکاح په شرط فاسد نه فاسدېږي شرط نه پوکېږي وی دا لفظ د نکاح دی خو مفهوم یې نه چاره نه متعین لفظ د نکاح دی خو مفهوم یې نه چاره نه متعین نو نکاح موقت بس متعلق وي دا یو مسله مې درته حل کړه نو معنا لغوي د متعین اصطلاحي هم درته وي او د نکاح موقت او د فرق هم ذکر کا او حکم هم درته ذکر کړه د نکاح موقت اوس برای د متعین حکم څه دی نو بعض حضرات دې ته جایز وایي قرآن شریف آیات په استدلال کې ذکر کوي او څه
فما استمتعت منهن فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن. Ada kesannya dalam riwayat mana? Bas, tak ada. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Itu khabar? Bola ayat tak bola kalau dia orang ini. Terus. بعد الدخول والمحصنات لا حرمت عن الآخرة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم أغيرا لداخلين والمحصنات من النساء لفرديتك خذ الناس الحرام قبل تفكيرا إلا ما ملكت أيمانكم مگر كفا قيد بند إذا كفار من تراوى سيقرد ذات الأزواج بي هذا للفصل استبراء بالحيلنا يا فصل وضع إلى حمل لدى حلال كتاب الله عليكم كتب الله كتابا لا مقرر لي وحل لكم ما وراء ذلكم دين ما سوى ذات حلال لي وأن تبتغوا بأموالكم بفمال تلقي ورس أبيت سمعنا كشيئا أغيب مطعم فكرانا وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن متعلق فما استمتعتم بذلك النفع وأخلي فآتوهن أجورهن نقم الدري والأول تم جوازه مكايش من سوايو موايونا فتانشي تقبل دلائل لدرم قدر تريد بيوم يوسف موايو كنا دلتك أن تبتغوا بأموالكم مهر مراتي مهر مراتي مهر أو دليل بسري نفس القرآن فخفل دليل أن تبتغوا بأموالكم دا يبتكي بعد التير شوي بل رسول جلوك محسنين غير مصافحين متعلق قدام مصافحين أنه خواهش كورا كيندري ورزق محسنين لفظ دي بكي بمياس كي واو محسنين تحسن دي مقصد دي كده طول عمر زمان خلي زمان لباس شي او زرا د لباس شي دا هم د ګنا نه بچي ټول عمر د پاره لکسات نه اعظم ټول عمر د ګنا نه بچي او فمستمتعتم نفقوا تکتا دخل نه خلق نه فنالس ولهذا کې ممتعين فسكر راځي فاجرت کې راځي قرآن شریف کې په حج کې لفظ دا متعی استعمال شوی دی نو څه معنا کې دا معنا کې معنا لغوي دا لفظ په داخل نه اخلي للمطلقات متاع بالمعروف انته لفظ دا متاع استعمال شوی او بیا راځي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نو په مهر خدای تحت اجر شوی دی اجر نه مراد خدای نه دی او قرآن شریف کې بل ځای کې راغلی دی ښه उधर कदर कुजूर जिक्र कम दे रहा है हाँ पूरे का बच्चे होने जुर्म होना पूरे कम देंगे जहाँ से कौन देंगे فمتعوهن देखा فمتعوهن وسرحوهن سراحا तो هذا समाना जो बताओ क्या هذا माना जी सामान वाला पुलवर क्या jika amahrul dia wala wala jauh dia berde sarih dia dah ada badah kali pas zindabad masyaallah baru kemudian mati nasta ya terata gue kena dah salas tri data dah tahu tak orang jabaria kalau tahu semua يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك صبر لفظ زوجي استعمال شو كنا شو اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن زوجة بالدليل
بس غير الدور شيء أنا هو وليش بدي ولا باي في بالنا زمان ما كنا قرآن شريف أخيري سبارو كده ندا سدري ولا دليل أنا دوّت يا لك ما يسمع Dios kashfir kai anta ke zamrun binu lida ونريد غدا كينا حاسين قبل سشو إن أحلالنا لك أزواج أصبح مخرج كان الناس وشو أفرد المتوجه هذا خلاص أصبح يقول سكيك ديسا ما كذا إيه ما دي إنسديس ألك لأس تدي آيات تخذلو أجر ورد دي تم أجر وجرد الحاسن تقول النبي بلا قرآن شريف يا أيها النبي إنا أحللنا كأزواجك اللاتي أحلى أزواجك زوجات مطعمة لا آتيتك أجورهن أتدس مراسل مغورهن نو أجر فإنتاق فمهر مالي أو مولانا سيبا خلاصة كلام دا چې مخکې وروسته لاړ شه نو په خپله درته پته لګېږي د دې نه مخکې وروسته لاړ شه په خپله راځي سیاسه ورته لاړ شه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليكم مهرا ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فتولا كده چې مخکې د چا ذکر nikah, rujuk nikah takkan nasiharale, pememang fa'ayan ke halafazde, pememang malakat manukum, biar begitu kita nikah takkan nasiharale nomor kawa. Betul je mah kita nikah dekar deh. Urus tu razi, udah kita mah bandar ilmuwa, dah ajar mutaliqah, bandar ajar rawat dekha. من يزمنكم دولا ينكح المحصنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن عثمان بن عمرو فانكحوهن باذن اهلهن نكاح وكنا وبيسوي واتوهن نتحجر سينا دمطعي انا عمستوي انت فمهر انت اجر شكرا أو أنت من التمثال وزمان دليل ممايا كنا زمان دليل داري شكم زي كده شيء لقد إذا سوت بليكي نا هذا ذكر هذه إلا ما ملكت فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون مخي كم يودي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بس إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تؤخذ جائزة شيء إلا على أزواجهم وزوجات يوم ملكت ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون خطأ استاذ شو ندا متعاقب وما ملكت بداخلنا بينا ولا كلام ملكة وزوجة من زوجة ولا ندا بس وزر تكبيرا زوجة ولا ما ملكت لما من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لما ملكت خدنا بيتا خدنا وكتب زوجة ندا زوجة غير زوج فلفظ التزوج فنكاح كراغلي لا فلفظ ضمير عين سر فنكاح كراغلي زوجيت के शर्त गवाह पर मुतअक्किद गवाह शर्त निश्ता मुतअब्बिद गवाह ने की जोड़ा पन्नत के रही زوجيت की गवाह पर की निश्ता द زوجيت लवाजिम नसब दे او د متعین چې کوم بچي پیدا شي دا غي نسبت د شری د نشي کولای نسب د خاوند نه پیدا دي د زوجيت لوازم ارث د ارث نشتا بچي به مو نه د زوجيت لوازم طلاق دي یا فسخ د قاضي دا د طلاق او فسخ نه چې کوم مقادير ودي پوره شي خبر الله سمے وي مولانا سے زوجيت نه ولې زوجيت پسل راکېږي په نکاح او په تزوج کې دا 50 سره نه خاص شوی دی په امتحان سره یا زوجيت کی سوي شابه نکاح او زوجيت کې زوجيت د گواز ضرورت نشته نمبر 3 میں سوي د زوجيت توازن نسب له الګ نشته زوجيت ختمي کی کیا سره
دا قاضي دلته د طلاق او د فسخ د قاضي ضرورت نشته د زوجیت نه پس عدت دی دلته د عدت هم ذکر دی د زوجان نشوه ما ملکت هم نشنه فاولئک هم العادون او بله عجیبه نقطه درته ویمه بله نقطه څه ده دا ده چې به د زنا حد په بچا نه قایي ولې که څوک د رنګې هاتو ګرفتار کړل په کوټه کې نو هغه چې موږ مطاع کړی ته به ګواه او ګواه ضرورت نشته بیا به څه حد د زنا په بچا قایم حد د زنا په بچا قایم دی صرف هغه انسان کې قایم دی چې کومه ښځه په پردي نکاح کې به چا سره دی او چې داسې نه وي که نه په پردي نکاح کې نه یو چا سره دی ونیوله او یې مو مطاع کړی که ته وایې ګواه دې سره نو مطاع کې د ګواه ضرورت نشته دی ملا چا پکې ضرورت دی خو اتمتع منک کذا یوما بکذا خبره خلاصه مو مطاع کړی وروسته دیو جنا مطاع حرام اوس براشو مولانا صاحب دا خو یو مسله شوه بلې له براشو چې دا کنه حرامه ده یو دی کې خبر راځي بل دی کې مطاع سره دی نو علما لیکي چې په خیبر کې دا حرام شو د دې نه مخکې جایزه وه په خیبر کې حرام شو او کومو نصوصو کې چې د جواز ذکر دی هغه مراد نو په اوداس کې چې وقع پته شوه د 3 ورځو لپاره جایزه شوه بیا محمدن حرام شو نه په شی محمد نو په خیبر کې حرام شوې ده او بیا کته به اوداس په خیبر نه پس شوې ده ځکه اوداس د مکې د مکې په اتم کال شوې ده نو 3 ورځې اجازه ورکړې شوې محمدن حرام او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه سوی هغه وی متعه سر نه وی حلال نه و بالکل وی حلال وخت وی نه و خلک دا کوم ځای کې د متعه د جواز دلایل لازم په خیبر کې حرام شوه یا په اوداس کې وی دا نکاح لا اجرین وروي دا څه اصل تعبیر په متعه سره شوی ولی دغه متعه نه فاغشتل دي نو دا د خدای نه فاغشتل دي هغه یو وخت کې بیا ده بالکل هر وخت کې معنا وه نکاح لا جاهل وه او دا بیا وروسته حرامه شوې ده زه اوس مخکې ده تفصیل به پکې بیا وایم لږ څه بعضې خبرې پکې پاتې دي خو ضروري مې درته وکړې نکاح د متعې اخیرا نهانه امام بخاري معلومیږي چې کوم ځای کې جواز دی هغه منسوخ دی ورپسې شه وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن وائل انه سمع الزهري يقول اخبر الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله عن ابي عن علي رضي الله عنه وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القطط وعن لحوم الحمر علي بخبار ابن عباس تاجما او تشيكان وجاهد وعن لحوم زمن خيبر جابسي وبه قال حدثنا ولكن روايه اعلان ده مسلم روايه الصبوري جوهري محدث لكده فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله فلعل علي كيف خبر وربسيش مولانا قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنه سئل عن قطة النساء فرخص فقال له انما ذلك في الحال شديد وفي النساء قلة او نحو فقال ابن عباس رضي الله عنهما ورخص حسن الا وحكي رخصته حسنك ولكم وحكي الا وحكي لحرمتنا محكي شابته قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو بن الحسن بن محمد بن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا في شفاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامرأة توافقا غير ما بينهما يوم الاتفاق وقد مهر ضرورت نشته د ګواه ضرورت نشته والعشرة ما بينهما 3 شپې دي بين حبا يتزايد درونه زیاتوي يتدارك او دريو باندې پریدونه يتدارك اما اذا شيء كان لنا خاصة امر الناس عامة دام لا بدل دي كده الخلق ده قال خاص وعام نت عام وباطل كرور ده قال وربسي شاء قال ابو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم علي ده والجواز شتا وغد دي حديث عدم العلم ورسل وتفتر لكده اعلان کړی دی شابه بابا المرأة نفسها على الرجل یو خدای ځان په یو سړی دیخ پیش کولی شي کنه بالکل پیش کولی شي ها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو قال سمعت ثابت البناني قال كنت عند انس وعنده ابنة له قال رسول الله
الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بي حاجة فقالت بدولة ما قل حياها وسوتها أنا أدري ما أقل حياها في التعجب دي سبي حياة ذان بيش كي داخل وسوقتها سوقتها خلي عندها مخصوصة نوي ده بس معناه كمان غالب الصوقة وعيش بغالبه جدان بيش كي لكن لو بيش كي ما هو كفوالش باهي بغايب أو صوتاك ولبكنزل دي خان ما يتمعنى قال هي خير كار وذوي أنا بدستان بيختار وسوقتها نوى الخوائش بغالب نو رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه نفسها ودي نقول ما عليه مستحيل وذلك أنا إذا ودي نم كي كبيغمر نعم بيلي لو مسوي إذا خذ بعبارة نكام كي أو بلدادي إذا بيقول كي أو خذ يوم يسريتا إذا تاسر نكام كوما وذلك بطار بلا تبيخي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم بن سعد رضي الله عنه ان امراه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فقال ما عندك قال ما عندي شيء قال اذا قلت بصرفات من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيء ولا خاتما من حديد ولكن كان انسان قال سهل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بذلك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا قال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه ودعي له فقال له ماذا معك من القران فقال معي سوره كذا وسوره كذا لسور من يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتاك بما معك من القران فبعض الانسان يكتب وهو على اهل الخير وبه قال حدثنا عبد العزيز ما كذا ولا بيش كل قلت يا صلي نور اور نيك تري ده بيش كاي اذا نور ده القوما شابه قال حدثنا ابراهيم وسعد صحيح ولكن مولانا سيدي زمانه के मसला दे जमाने की वजह से चाहता वो जिलों तक को मैं आपको टूलो पर जिलों लाता जब पहले टूला तो अमल नहीं किया जब पहले मतलब कि उन्हें करने सारे नमी देते ना देने सारे ये लज़ो जब बाबाजी भाई दाखलों पे रिश्ते में दाखलों बुजुर्ग इंसान बनते और जब बाबाजी शागिर्द तमो मुरीद ये रज़ो तहारी तक बेहतर नहीं فلا أغلب حالات من ذوي كذي عبادة مرجلوا بيجنين ودينونا وفات في البحر أغلب كذا صفات وجهة كل الأولى عليها بس أو ناس خشتنونا يبي كذا تقولون مفضل خشتنا سجيدا خشتنونا نكان الصالح كل ذكر ما شو من باباجي سربتكم باباجي بدل مخيا بجمعة كأبيتك جدنا كل الكورة بدنا كورة نماغ جنا के लिए खश्ता जिना के दासे बखले लेकिन मौलाना से यो जिने यो आलिम था बल आलिम था जबरदस्त था यो सब रोजाना वाला बुलावा विस्ता प्लास सर रोडे ना मनुष्य के बाद विस्ता के से चलो नो माले रहा नो यो जल मुनकर कौन तरागा नगलूरी और दा दिखने बड़े पे वाला बगरी तो जब तक कौन जनाना होगा खबर भी او باباجي ته په ورته کې را نو کې ناستوي د ما د خپل کوی کړي د خدای خاطر او کبي کې درونه بس کې کنه زه دې هغه کړي منوري ولې داسې به والا چې درته او مولاو او مونږ راو تاسو د غریب دی والا او کله به یو کو تاسو د کله په خوا تاسو دا څه نه چې کې مټي د بتا د دیوالو نه مته تاسو دا داسې به والا او دا به پلا کړه جوړه نه او ته پټی ته نو ځکه مالا او خدای اخر موږ دومره خشته دي او خيار قابله نو دا چې نن سبا ټول نن کې دی ودا او بخلا دا ايش شي بني چې خدای په سبا ګرځي روح به په خدای په سر روح ځړدي کی با او بنا ټول بخل په ځکای او خدای ودا نه ملاويږي او دا ښه شکل به نیولې لکه دا توقع او چې مولا ودا لور ورو بخي نو بیا په ناسو کې یا په خدای ظلم کوي بیا سر ته ګرځنم کوي بیا ورته کولم کوي د دې شکل د خدای په خبيثه ولې ظلم کوي شکر وباسه چې د یو بخره تعالی ځا خدای ټول ما به کړی قسم په خدای کې چې دا خدای نو دا مولا بیا چا ولا خدای نه یو دا خپل خدای د خدای په اړه کوئی ذات یې نه درکړه د یو بخره د علم په بنیاد
نو دا خو ډېره ښه خبره ده د سنت دی خو په دې سنتو نن عمل نه شو کله چې دې ورکړه د شل پیغور باندې ورته محتاط به دور پسې شمولانا عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث ان عمر بن الخطاب حين تهيم كما قلنا شو حفصه بنت عمر خنيس بن حذافه المينا دي وفات ولا قلنا شو وكان ذا خنيس سوقه من اصحاب النفط توفي بالمدينه فقال عمر بن الخطاب راى عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصه ورد مناسبه اهل الخير قال سانظر في امري للحر فلبثت ليالي ثم لقيني بأثر ملاقيك عثمان فقال قد بدا لي ما تداخل ظاهرنا الا اتزوج يوم ذي زمانك ذواتنا فقال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت تزوجتك حفصه بنت عمر ثاني قائد فرسكم اشبشه ابو بكر ولم يرجع الي شيء وكنت اوجد له غصشم فابو بكر مني من ودي على عثمان فقال غصشم جولي زمانك وفاقد الدنيا غصب فديشم عثمان فجواب راجل كان تغضبنا فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر مناقش فقال هلك وجدت علي حين عرضت علي حفصتها وماذا تجاوبت عنك؟ قال عمر قلت نعم بالخصام قال ابو بكر فانه لم يمني ان ارجع من لك ما الذين شئت بدات رجوع فيما عرضت علي الا اني كنت مانع داو كما تفتح وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ما سر پیغمبر د دې متعلق مشوره کړې و نو مذکر چې پاتې شو میں کہتا تمام کہ پیغمبر مبارک مشورہ کړی دا هغه شوق کیږي نو اسنه کې به نه غواړي مستعار د مسعود راشي دا د پیګه په خبره او کله تمام د پیغمبر راځم پاش کیږي نور بل کې څو فلم تقول له اوفي سر رسول الله ولو تلقاها پیغمبر پرې شو دا حفصه قبلتها ما قبول کړي ودين سر عارف دلول واهل خير وهذه مناسبات شو شباب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علي بن يزيد بن ابي حبيب بن غيران بن مالك بن زيد بن ابي سلمة اخبرته انه حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا انك ناكح الدرة بنت ابي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة لو لم ننكح وسلمة ما حلت لان اباها اخي من الرضاعة باب قول الله جل وعز ولي وذي مناسبات ده مناسبت دي حديث کې نشته مخکې دې شی فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتك وما عرض مکه د خپل ډول خوین نو مال حرام دي بشبه نور عرض جائز دي عرض دي او د دې مکه د دخینه چې خو ستته په نگاه کې استغفر مال حرام او د مثال مليون مال حرام والبس إشارة. باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خدمة النساء وابنتم بأنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم أكدتم أصبرتم وكل شيء سنه وهو مكدور وقال لي طلب حدثنا ماذا هو؟ توسدون ما ندي وتوجعين لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء كتب عدت کے تعریف کے نتائج او أكدتم في أنفسكم ولكن فرصة دم جائے لیکن بڑھ ساتھ ہے کہ عدت سری پنی کا نام ہے او کہ تعریضات کے نام ہے تعریضات سری بڑے تاب شر کا سب پنی کا تو بڑے رخ بولے زمان زڑکی دادا جی تاتا جڑکی دا بنا وہی بڑے خان زمان وہ لگا جستا او تب شکر تے ارض پدی ہوتی دا تعریضات کوئی شبہ او دوی دا چې وعده به نه کوي او نکاح به نه کوي دا معنی وعده او نکاح معنی دا توارثون سرا او وعده او نکاح معنی دا او دا تعریضات وغیره جایز دي اکننتم ازمنتم كل شيء صدق فهو مكنون والبس إشارة. وقال لي طلب حدثنا زائد بن منصور بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وارض بما امرتم يقول اني اريد التزويج لم دعنا نكاحكم خان لوددت ان ييسر لي امراه صالحه من جماعه اخذ خدای دعوت تمام بعد تلقي جماعه دواره تکوا خور خان جماعه خود استا بچا خود خدای بیگی بخم استا بچا بیگی بخم د یو خلابي په دفتر کې بخوا افسر راغله خدا د خدای براندې د سکول استادانه مدرسه هغه سکول ته په دولت ته نو خدای ته وی چې په خاطر ما سکول منځري دی وی خان وی چې په دې چې یو چې په خاطر د مخ په شان چې راځي د مخ په شان بس خدو
راغونډ شو کېړې وسته ورته ونیول دا څه وره سمه وره واځي د دې رسول درازي باندې کلام جبري ورته ځه وقال القاسم يقول انك عليه كلمه وانك لرامه وان الله ما كذا وان الله سيكون اليك خيرا نحو هذا تاج وتوي دا المقطع في المقطع الذي كخير تاج هذا وقوما وجل بلغ سابهم وقال قول يعرض ويقول يقول انني حاجه ما بشر ويذهب بحمد الله نافقه وتقول هذا قد اسمع ما تقول من محمد دوي انك علي كريمه فما رزقت داو تكنا شو تعليم اني فيك لراغب لما تاكل الزنا يا روي الله تعالى راوي الخير يا رجل وتعريف لي ولا يقول سوء ان لي حاجه تسري ابشري لا تعريف لي وعند الله بحمد الله نافق سوء تبارك انفاس نافق ثاني ما توجه خارج کی کوٹے دے وتقول يا ولد قد اسمع ما تقول جبلي او لما بيغم معلومه نيما ولا تعد شيئا ولا يعايد وليها بغير علمها وان وعدت رجلا في عدتها ثم نكحه فبعد يوم يوقع ولك فرق الرزق وعلى يوم نكيه وفلوس عدت البذل لم يفرق بينهما وقال لا تواعدون سرا زينات بعد علماء ويذكر ابن عباس الكتاب اجله مراتنا عدت شابه باب النظر الى المراه قبل او التدريب نمخ الى خذ مخطك الجاهد هدايه كان كنت خذ شهوات بلا تربيه او قبل الشهوات راضي متفق شابه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حباب بن زيد عن هشام بن ابي عائشه رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت في المنام يذيب الملك بسرقه من حليب فقال لي هذه امراتك فكشفت عن وجهك الثوب فاذا هي انت فقلت هي هذا من عند الله يمزي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حامد بن سعيد بن سعد رضي الله عنه ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لاعملك نفسي بنظرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار نظرينها وصوبه ثم توضا راسه فلما رات المراه انه لم يقض بها شيئا جلسا فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظر والتوبه يوم انا بذلك يقدر جائز بعدين يفهم جمهور مجھے ما صار موافقت خريد ما اخيك انا بها حاجه وزوجنا فقال ما عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله زمان ولا وجدالا يا رسول الله مبارك بدي وجهك الجداس اگر جائز انا بيستم كما مناسبات باب سره مناسبات باب دا چې بل سړي ودا وکړه ابل سړي کې د وجنيها کہا نه ودا وکړه ورپسې جهان ما وجدت شيئا قال اذا من اهلك فضل تجد شيئا فذهبت فرجع فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت شيئا قال وضرب خاتم من حديد فذهبت فرجع فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري قال سأل المال ورثه فلا نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بذلك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء وجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينتظر به فدعي فلما جاء قال بعد ما من القران قال ويسرك كذا وسرك كذا وسرك كذا عددا فقال تقرؤون عن ظهر قلبك قال نعم قال اذا قد ملكتك بما معك من القران باب من قال لا نكاح الا بولي دو خبر دي مولانا پدې مقام ځان پیدا یو پدې کې اختلاف دی چې د خدای په عبارت نکاح صحیح کیږي کنه ځان په فکر ولرئ چې دو خبرې دي خلکو مخلوط کړي دي زه اشارو ان شاء الله تعالی اشکال یو د خدای په عبارت نکاح صحیح کیږي کنه زموږ د امام صاحب په دې د خدای په عبارت نکاح صحیح کیږي قضاء په نکاح ورکه اوکې نه او صلیب کې نه او صدم کې نه او دوه غواهان کې نه دا مقبل اصیله او ځان په نکاح زموږ په دایمو ثلاثه باندې شو بل څه وګورئ خدای بل څه کوم په نکاح زموږ په دې ورکولې شي یو خدای او د لور وکیل ده د لور ده یا د لوري وکیل ده او کې راځه باندې خدای جوړه خپل راځي کې باندې جوړه خدای وي هر قسمه خدای ها او یو څنګه راځي خدای به اکشن ته ودري دا باندې جوړه خدای ودري کا دا یو ځای ته تللی ما خبره
هغه دی هم د دلانه باید طالبان سره کې شته نو هوټلې لګېدلې وې او په هغې لیکلي وو د یو خلک تصویر یې ورکړی نیکه ما ته خلک وویل چې دا ډېره نیکه ښځه ده او دا ستر متر نه کښې مشره ښځه ده مشرانې ښځې ټول خلک باندې مشران یې ټول نه پېژني بلکې ټول کلي پېژني په ستر هم نه یو قاطر دي په مخمونه باندې ښځې راځي موږ ته وایي مولوي صاحب په خیر ستر نه کوي مخ ته مخ ستر نه کوي نور پرده ګزارې وي دیندارې وي بدې دې ښځې دي مشرانې ښځې بس ټول خلک یې پېژني څوک ورته ترور وایي او څوک ورته مور وایي په دې غم خاندو کې وځي زموږ په کلي کې پخوا یو ښځه وه قرآن ته یو بخي چا نه به یې ستر او نه به دغسې به ګول او جومات ته به را اواز به یې وکړو خلکو پېژنده ټولو خلکو پېژندله او دا ډېره نیکه ښځه وه ډېره نیکه ښځه نو وایي دا د کلي مشره ښځه ده وټولو ده نو خلکو لیکلي وو بېبې زمونږه وګڼي بېبې زمونږه خلکو ته بېبې بیا ما تپوس وکړم هغه بېبې وټونه وګڼل که نه نو بېبې خو وټونو نه انکار وکړ ولې وایي چې هغه الیکشن کې ولا هغه ورکول دا نښې نو بېبې دی ټول باټي دي وګړه ټول باټي بېبې بټو ته مې فوټو لیکلی کمال نوم باندې هغې په نکاح کې اوږد تور باټینګان رسېدل بېبې زمونږه وګړي مخکې راغله بېبې مخکې وګټله بېبې وایي چې زما نوم واله دی الیکشن نوم واله دی په حاصل دا خبره دا دی اوس کله ښځو ته به تور باټینګان ورکړو یوې ښځې یا دا حقیقت دی یوې ښځې لیمولې اخته کړې وه په دغه کې په نښه کې مولې دا شیامول کوي ورپسې مخکې دا یا امیر تلیف په خالقلا په جبلي بدلې دی په جري ګډوډۍ کې نومیان کې دو پیسو دی حافظ خبرې څه دی چې ښځه د نوم پلید د ائمو ثلاثه پلید په خپله عقل ځان له نشي کولی د بل وکیل هم نشي کولی په خبره ورسې ځان هم پلیدان نشي کولی د بل وکیل هم نشي جوړولی او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پلید باندې ځان هم په نکاح ورکولی شي او د بل وکیل هم جوړېدی شي خلاصه دا یو مسله دویمه مشهوره مسله ده چې بغیر د ولي نه نکاح صحیح ده که نه زموږ د امام صاحب پنید بغیر د ولي نه هم نکاح صحیح ده خو یاره مکروه ده بې له ولي نه نکاح صحیح ده خو مکروه ده او د ائمو ثلاثو پنید بې د ولي نه نکاح سره مناقض کېږي موږ وایو چې دا نکاح د دوو ښځو منځ کې همیشه دپاره عقد یو ورځ له نه دی داسې خو نه ده چې نن د موټرسایکل خرڅ کړو سبا د هغه نه خوا واپس به درته راغلو دا خو داسې نه ده که نه چې ښځه دې نن ورکړو سبا یې ته واپس کړي دا ټول عمر د ټول عمر سودا ده نو ښځه دې یوازې چا سره نکاح نه کوي هلک به ورته څه شنې سرې باړې وښیي او دوکه به نو مور پلار سره سلا دي مور پلار او مور پلار دې ښځه په خپل بغیر د ښځې د خواهش نه د سلا نه ورکوي ولې ځکه ژوند خو د جنح تېرېږي هلک به یې نه نو سبا ښځه جنح وتښتي یا دارو ماتو د دواړو سلا سره یوازې دې هم دا چا سره نکاح ولې زه راته حقیقت وایم ډېرو جنکو هلکانو سره د مور پلار نه بغیر نکاحګانې کړي دي ما ته خو ځکه پته لګي چې اکثر د مسلو تپوسونه ورته یې ویلي زما بله ښځه دي ته ورته مې ډېره خوښې او بله ښځه یې پټه ګوري او داسې مې شوي دي چې جنۍ ورسره تللې ده د مور پلار د کور نه په خدای یقین وکړه ورسره پټي ده تللې ده ما ته مخکې وځو کې مې یو جنۍ ټېلیفون کړی دی اسلام آباد نه او داسې چړه لري ما مور پلار هر څه پرېښودل او دې ظالم سره سپېره سره راغلمه ډېر ظلمونه یې راباندې کوي او ما ته دروغ ویلي بله ښځه یې ته بچي او داسې شته چې دا بیا خرڅه کړي طلاق ورکړي نو پنجاب کې بچا خرڅه پیسو ده په دې وجه نه شریعت وایي چې د ولي نه بغیر نکاح نه کوي سلا وکړه مور پلار سره سلا وکړه بېلانې نه مه کوه او مور پلار چې ورکوي نو جنۍ سره دې مشوره وکړي بغیر د مشورې نه دې نه ورکوي ځکه ژوند خو د مور نه تېرېږي او د پلار ژوند خو د هغې تېرېږي نو شریعت کې دا ضروري ده دې وجې نه تا ته نه وایي جنۍ وګوره هسې د سبا دې خوښه نه شي
الحاصل زمون پلیز باندې کچرته د ولینا بغیر نکاح کوي جایز ده خو مکروه ده بلکې ما تاسو ته یو نقطه ویلو کله ولینا بغیر دی نکاح وکړه او بغیر کوفه کې وکړه وایا نو بعد حضرات کو نکاح منعقد نه مطلب بعد وی نکاح د سره منعقد نه او جماهیر نکاح منعقد کیږي او د پلار او ورور د لاړ شي قاضي د فسخ دي کې د موږ شرف غیر کوفه کې او په پلار بغیر کوفه کې ورکړه د له حق د فسخ دا نو خبر غریب ورستو خبر حق د فسخ ولري او په پیښه په نو دواړه جدا مسلې دي سمجھلا یو خدا د یو الف سره نکاح وکړي بل څو وکیل کې چې مال نکاح وکړي د مور پلار باندې او دا به مسله شو نه شو د مور پلار بغیر بل چاته و چې مال نکاح پر عبارت نه خځه په نه بل سره یې مقرر کو او بغیر د ولی نه دی د مور بل د نکاح صحیح شو او مکروه ده هم په کوف کې غیر کوف کې نو تاسو کېږي نه او څو کوي قاضي د فسخ لپاره شي مور پلار او د ائمه ثلاثه په دې د خځې په عبارت نکاح کې یو به مسله وایي او نه بغیر د ولی نه کېږي امام بخاری بیان مستند لا نکاح الا بولی دا غي طرف ته اعلان دي نکاح نه کېږي الا بولی دوه مسلې پکې راځي د دې په عبارت نه منعقد کېږي الا بعبارت ولی الا بعبارت ولی د دې نه کېږي دا نه خپل دا ورکوړي چې نه بل ورکوړي او دوه مسله مراوله اذا ولينا بغير منعقد كيجي لقوله تعالى قل دا حديث لا نكاح الا بولي وبشرط امام بخاري برابر نو امام بخاري ترجمه الباب دا بلاش لا نكاح الا بولي دا حديث الترمذي هغه کم دور دی مسترب روایت ضعیف دی مون په او بل جواب دی کول شم لا نكاح الا بولي دا جعل الناقص بمنزله المعدوم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لذي بالجواب نقول لا نكاح إلا بولي محمول لكم مجنونين. أغير اتفاق لتغيوانه بغير ذولي لنشي قولي. بس صغيرة بغير ذولينا نشي قولي. معذوها بغير ذولينا نشي قولي. أو يا بغير كوفة بعد بمحمول كما. ده بشيء من دماتر دلائل له خذينا جوابكم. يو حديث مسترب له. تبي مسترب دی دویم ترمذی کې برادی دا حدیث بشرط امام بخاری برابر نه مسترب دی دویم سوې نکاح کامل جعل الناقص بمنزله معذور یا مجنون معذوها معشوما ابته او یا بل مې څه جواب وکړ چې بغیر کوفه بل تبادل او دویم حدیث تجدید کوم مستدل عائشه روایت ايما امراه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولا ناسب أنت عائشة فلا دخل رواية خلاف ولي فلا رويرا كعبد الرحمن لوري فنكاح ورقلت عائشة صديقة فلا رويرا كعبد الرحمن ابن أبي بكر لور فنكاح ورقلت او ما سويلو مراوية يا راوي کی دخل رواية خلاف عملو کی رواية حجت نبت وريو استنباط دراوی دی استنباط کی نو بیا روایت دراوی له اعتبار ورکو له اعتبار نه ورکو دا پر استنباط نه دی دا په خپل روایت خلاف عمل کړي دا په استنباط نه دی دا خپل روایت خلاف عمل روایت حجت نشي او یا دا چې دا زجرن وي نکاح او باطل نکاح صحیح ده خو زجرن وي چې څوک داسې کوي او د ټولو خپل بل جواب بدل کما باطل دلته په معنا د دې نه دي چې نکاح منعقد نشوه فایده پکې نشته باطل زمانہ فایده پکې نشته او قرآن شریف کې بدل د مثال درکړم کړه د باطل کوم ځای کې دی نه غوري ربنا ما خلقت هذا باطلا بفعلين الله ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا منعقد نسمعنا بفعلين
دې فایده پکې ده نو فنکاح هم باطل 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 څه معنا ده فایده پکې نشته خبره نو یو عائشې د خپل روایت خلاف فیصله عمل کړی استنباط نه حجت شو دویمې څه ووایي شابه ظاهرا پکې څوک یې نه کوي یا باطل په معنا د غیر مفید خلاصه شوه خبره او زما دلایل څه دي زما دلایل ووایه ولول د دې جواب کوم ویلا طلقتم النساء وبلغن اجلهن تاسو خو د طلاق ورکې ورسېږي خپل عدت ته فلا تعدلوهن مې معنا کوي مې معنا کوي څه مطلب اختیار تاسو لري وړي لري کله چې کوی مې معنا کوي نو ګوره کوم ځای کې اختیار چا لري وایي وړي لري نو زه پورا یا دیونه وکړم فدخل فيه السيب وكذلك البكر صاحبه وغيره دوار وغيره ولينا نکاح نشي کولی دا دوار اختیار ولي سره دي ځکه لا تعدلون کې دوی ته نسبت شو څه مطلب کته باندې کې باندې کولی زه یو لیک ما کې راځم کار امام بخاري دا څه کوي ولا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن ينكحن کې نسبت جاته شو خذوته شو ولا تعدلوهن دي مملك ان ينكحن ازواجهن نسبت ينكحن خذوته شو كذا خذ خلقا وذات النكاح کوي پتہ لګي چې ينكحن کې نسبت وي د شوی داغي په عبارت نکاح کېږي ينكحن بخبل کوي اے الله تعبیر په ينكحن ولي کوي ولي ينكحن سره تعبیر معلومي کې چې بخبل نکاح کوي او بل وکیل کوي او کته چې دلته کې لا تعدلوهن کې اولیاء وتا ودا قرون بنا دلور عموما خلق چاله راځي لا ورور راځي چې ما طلاق ورکړي د مدور سره بیا نکاح ذکر وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا لا تنكحوا نسبت ويساروا تري او المشركين لا تنكحوا المشركين لا قرون بنا مجابنا وانكحوا الايام منكم انكحوا كخطاب اولياء وتري شكون دی ورکه پنیکا اے دا خطاب اولیاء او تزم انکار لري نه هم ته هم به بهتر دا چې خضر دا نه ورکه زو دی ورکه ولی اور په اوندا دی او زما دلایل ورا زمانو به دلیل دالي ولا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن نسبت د ينكحن خذوته شو نو ادنا حال دالي چې په خپل عبارت نکاح کولی شي لم زما دلیل سره فلا تحل له حتى تنكح زوجا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تنكحها کی نسبت چاہتے ہو شو خدیتا نقول اللہ نسبت دلکا خدیتا ہو کمالومی کی دا چردی پہ عبارت نکاح صحیح دا نقول پہ کیا کہنا بلن وکیل کولی شی اللہ میں تعبیر پتن کی حق کرنے بلن وکیل کولی شي بلن وکیل کولی شي الله ول تعبیر پتن کې حق ہے دوړه مسالې در کې حق دا ولي ضرورت پکې نشته دوړ آیاتونه معلومه شو او درې فلتا فيما فعلن في انفسهن من معروف کوم ځای کې ده ولا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم فيما فعلن قالوا اذا لجد فقد ذکر رشتہ ګوري ممنه کوي پتا تو وبال نکتا دوړو مسلو کې ده فعلن کې نسبت خلو ته شو خپل عبارت کولی شي او ته ولې پکې رکاوټ جوړېږي دا درې او سلورم مرتبه له الايم احق بنفسها من وليها د ټول صحاح روایت ته الايم احق بنفسها من وليها د ټول صحاح عبارت ته ټول کې عبارت موجود ده او بنظمره توما حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر حضور پاک ورته وي چې ما سره نکاح وکړه او سوي بلما اولیاء حاضر نشته وای کنه زما اولیاء حاضر نشته رسول الله مبارک پته سو فرمایي وليس احد من اوليائك حاضرا او غائبا ليس احد من اوليائك حاضرا او غائبا الا يرضاني ما بخوخي الا ويرضاني نو بس هغه دوی تاریخ وي قوم یا عمر بده ویلي عمر پاس زمانه کار حضور پاک سره وکړه دا په دویمه مسله کې دلیل شو خان نکاح په عبارت ته یو نشو به ویلي
ٹھیک شو خبر او حضرت عائشہ صدیقہ خپل الویرا خپل په نکاح ورکړي په دواړو کې دلیل شو عبارت د عائشہ وایا ولی او هغه بل چې وختي منه ته عمارت ځان باخله چا دواړو کې دلیل شو کنه بي ولی تاسو یې وکړه چې ولی څه دې کوم دي او نعم حضور پاک قبل دوه نکاح منعقد کړه دا ټول زمانه دلایل دي ذکر بس قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها وعنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهليه كان على اسمعها نكاح منها نكاح الناس اليوم اذا اصلك خلق يودا نكاح يخطب الرجل الى الرجل وليته خطبه ويوصل بل سريتا وليته رساله او ابنته نو فيصدقها المهر بورق ثم ينكحها مناسبة باب علاج يخطب الرجل الى الرجل الك دا دليل ستا نه دی دا خو معروف بین عموما معروف کې خلک جالزي رول لري بلار لري ترلي دې کوم خبره نشته دې نو موږ انکار نه کوو او بل دې کا سوا كان الرجل يقول لامراته اذا توهت الامر بغيرتي وجاهليه بل خلت به چې پاکه من طمس هذا حيثنا حيث نفاكه نو ارسلي الى فلان نو فلان کی خان تا استاد ولېګا واستبدعي منه طلب د وضعيته وطلب د جلدناته وکا نو هغه خان براغي هغه ملک براغي نو زنا به وسره نو دا خپل خاوند او طبيعه نه دي کېده ويعتذرها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل اذا ارسلنا بحمل واضح شو كم سري تستبدع كذي خلي والطلب ده وضعيته فإذا تبين حملها إذا غير بحمل دار خانة واضحة شو نبي أصابها زوجها بأبو سلام إذا أحبت كلمة وخوى نبي أبو سلام جماع أولا لا ولي أو كلمة اللي كلا يوشك أفلان كي سر ديناو أو كلمة مثل تيرو قوار كي سر ديناو كي دي بدن نزدي كده كي بيقين سر پتو لكي كده بچه دا چانا دي كده وسر نزدي كده خو بيا شاكو كده مانا دي كده آغانا دي أو دا ولي إنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد إذا مو خاندان کې د هغه خان بابا بچي پیدا شي نجیب بچي پیدا شي نجابت اول اعلی بچي د خنه خن بچي په مونږ کې پیدا شي لکه نن سبا چې واخه کوئی له خلک دي دا لکه پوهیږي پکانه دي د بینګا د استفزاع په طرف د بوزعي او یو بل جمع بشو یو ډله د لاسونو برګمو داخل بشو په یو ځای ټول يصيب هاجم الزنا بوسرها في حمل بلاغي ووضعته وجيبه وذكر ومر عليه وصوف بمديره بعد ان تدع حملها وارسال بيولي قال السلام عليكم ناغي بطاقت يوم نشرو جمانشي دا قانون جمانكي دي بنشو بجرد وحيد نور بلاد حتى يكتم عندها تقول لخليفة جدي قد عرفتم الذي كان من امركم اذا بكي استاسوا عليه وقد ولدت وهو ابنك يا فلان جمجابه كنت كيف وضع اذا استاسوا تسمي نوم بجاواهك من أحبت بك كانوا بيخوه نتبشير على سر ملحقه أغلب طاقته لأن يمتنع به الرجل الذي خذنا فقرب بها سريوا أو بشير من سبتا غنا أو غلب خلق منسوب أو سرور ملكا سوا جمع بشوها لبنير داخل بشوها يوي خذ أغيب إنكار نقو ممن جاءها دا زناكاري كنا ينسبن على أبوابهن رايات فقلوا قرون جرحي خفي كريم دا زنا جنبي تبدا بنخي بمن أرادهن دخل عليهن يحمل بيران يفتهن ليويل لذناكاري ووضعت مجيب يشو مجيب حملها وجمعوا لها خلق كل وضع جمع إجابة لذناكارون بيرو فضل ودعوا لهم علم الخيافي ولا بيرو فضل لذلك ما شوف قوة بمقتل أو لذناكار وألهب ولدها بالذين يرون جاب الرومان الذي علم الخيافي ولا يرون كيف الخيافي ولا تزميل كريم فالتعد به نوم الرق أقول بشيء ودعي ابنه من بين الشعبولي فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هذا ما نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم والبسيط به قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن النبي عائشة رضي الله عنها وعنهم ويتلى عليكم في الكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قال هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو عليها فيرغب عنها أن ينكحها فيرغب عن مالها ولا ينكحها غيره لا يتعيش مناسبة منتقلة إذا خذوا الخطاب كي يا ولد قرما مهر وركه بنكاح ولا يبلى وركه
خطاب يوليا مقتدر مو مدين انكار قلنا لو كان هذا عرف اجازه على الخطاب فاقبله مقتدر سوق نورزي وربسي شاها. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنه قال اخبره ان عمر حين تعينت حفصه بنت عمر بن خليس بن حذافه الساميه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ال بدر توفي في المدينه فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فارضت عليه فقلت ان شئت ان تحضر حفصه هذا يقول عثمان بعد من بيت بلدو نداد حبسي نداد بيت كان لك الناس تجدني من فوق وعلى فقبل النبي لا ذيك ماذا ما في خبر ذيك هناك بالإشتاء تقعد يوم ناس خلق فقال سننظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بداني ان لا اتزوج يوم بهذا قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت ان تحضر حفصه. وبه قال حدثنا احمد بن ابي عمرو قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعذرون قال حدثني باقر بن يسار انها نزلت به قال زوجت اختا لي من رجل وطلقها حينئذ قضى عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا لا باس به وكانت المراه تريد ان ترجع اليه. ما بلغني يسار من ان تشوي الايه كمان فلا تعذروهن قال زوجت اختا ماخور ورقا يوصلها وطلقها طلاق فرقه يطلق وقت فقال وجه عدتك رجوعا حتى اذا انقضت عدتها عدتي ورجل جاء يخطبها بها اختها فقلت له زوجتك ماذا نخور ذرقا وفرجتك بسترمل ذرقا بسترمل داخور ذي واكرمتك اذا تملك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا اخاهن لا باس به خسر او دخلهم اراده وجه الخامن توابتي فانزل الله فلا تعذروهن ممن كبه ذلك هو ويدي خرور منكر او خطاب رور ذلك نمو هو يدين انكار منكر عرف خلق منكر سيكي خلي لسوق واخبره هنا ولتي فقلت على انا افعل يا رسول الله وجه اياه فالبس يشاء باب اذا كان